مټي ولې ټومبلې دي سره دا غزوه خیبر دا واقعات چې اوس د عبدالجلیل قاری صاحب اوه دا حدیث مبارک دغه صدا حدیث رسوم را روان دي په غزوه خیبر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین چکل دوی مخامخ شو خیبر ته جنگ لګانا بیا دا لخر خپل مخامخ شو یو بلتا نو یو سړی دی چې داغین قزمان دی دا قزمان بظاهر هو مسلمان خدن نه دی هو منافق خدای شان تو ګورای ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر تو بیگامی دازه کود نو هغه شارح د حدیث کم دی صاحب توضیح انو دیر پریشان کړم وی جوړول او په دی باندې کل دي چې هر یو سړی لره په خپل خاتمه باندې جړېدل پکار دي په دې سره اعتماد نه کوي چې زه کارونه کومه تبلیغ کومه درس کومه قران ویما بخاری ویما موزونه کومه دا کومه نه د خپل د خاتمه انتظار دي کوي او د الله د عذاب نو دغه د غریب نه دی یاره کوي دا قزمان چې کومو نو دې دمره مشرکین وجلو چې د حد سوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلق وی چې دا سره مغل پدی جنگ کې چې څومره फायदा د قزمان د لاس ملاو شو دمره फायदा مله اچا نه ملاو نشو نبی علیہ السلام دا ولی بما ترک شاذن ولا فازن نه دې پریخ دی یو داسې کس چې د لخر نه ځان لو یا جدا شوی ځان لو یا پاتې شو شازا چې ځان له روان وي فازه چې لخر نه روسو پاتې نو نه ځان لا نه نفس شازا پریخو نه فازا خو الا ضربو بسيفي مرکول سم مشرکان ان وجری دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انه من اهل النار اوه دې خو دوزخی دي اوس دا حدیث چې بریلیان وګورګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا دوزخی دي الکه خود ټول دنیا محدثین شارحین وایي چې الله ورته په وایي خودلې وا چې دا سره دوزخی نو صحابه کرام په دې خبره باندې پریشان شو چې دین قیمتي جنگ خو بل چانه دې کړي او چې دې دوزخی شون بیا جنتی انسوکت اشتباه خلاله یو صحابي ورته چې تاسو غم مکه وای زبر د دې مسلې به تحقیق کوم وې دغه قزمان پسې شوم صحابي وای چې دې په منډي ولې ما به منډي ولې چې دې برو کې د زبرو کې دا نو دې جنگونه کوله خدیم زخمی کېده نو دې یو ځل خل زخمی شو ان دې کې ناس زه مو ته لرنه ولاړم چې دې بسکه نو په دغه وخت کې دوه روایتونه دي نو دې د ترکشنا غشر او وخت انو ځانې رګونه خپل کټ کړو بل روایت کې راځي چې دې دا توره چې دا دغه هغه لاس ته چې دې هغه پزمکه خخ ا دا توري څوکه چې د داسینې ته آرام کړه په دې توري باندې سور شو نو کرت دا توره جو ده بل تر نه وته سره مړ شو زرالم ما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه گوی کوم اقرار کوم په دې خبره چې ته د الله رسول برحق وسو شله وتا چې کوم سړي په بارک وی چې د جهنمی د ماو کته په خپل سترګو باندې چې اخر خودکشي وکړه الله توضیح دی باندې لیکي چې هر سړی له خپل خاتمه باندې خطر پکار ده او بیا د حدیث په اخر کې دام راځي چې ان الله تعالی لا يؤيد هذا الدين بالرجل الله
او دې ته به نه ګوري چې زه خو درسونه کوم زه وعظونه کوم زه زکاتونه ورکوم وای بچ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الله اکبر. او نبی علیہ السلام په خپل به چې الله یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صحابه ورته چې او قلبک یا رسول الله خپل زړه لپاره داسې دعاګانې غواړي. نبی علیہ السلام چې ان قلوب بني ادم بینه اصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء ظهرا كريشن في فلوات اشكال طويل لیکن په دې سبق کرا دي كريشن في فلوات يقلبها الرياح ظهرا لبطن الله اکبر. ٹھیک شو د زده ته یو نقطه بیان کړو د صوفیا د ما چې مطالعه وکړ زما په دې ذهن کې د خلاصه دار اعلی چې په عمل غاورتیا نه د پکارا او درب نه خپل توجه مبذول کول هم ندي پکار. هر وخت د خپل الله په رحمت نظر ساتل او د الله په غضب نظر ساتل. اسباب د غضب نه پیدا کول او اسباب د رحمت پیدا کول. په دې باندې خپل د ژوند دارومدار قائم کا. دا زمانه ټول خلاصه شو. طبيب اوس ورته غوږ کېدا. سبحان الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشک نبی علیہ السلام التقى هو مخامخ شو پیغمبر علیہ السلام والمشركون اور مشرکان په مقام د خیبر. فقتلوا ندی خپل منځ کې جنگ شروع ک. فلما مال رسول الله صلی الله علیه وسلم الى عسكره حرکت چراغ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل لخ کرتا عسکری خپل لخ کرتا معلوم شو د پیغمبر عسکر وو. اوس خلک عسکریت مارے گئے کنه. پیغمبر علیہ السلام لخر وو. پیغمبر اسلام خپل لخر تراغه ومال الاخرون الى عسكرهم او لاړ اليهوديان آل خیبر خپل لخر تا مانه زید لخر مراد خپل فوج تا زید پات کېدو د فوج تا. وفي اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل فصحابه کرامو کې او سړیو لا پوښ کنا لا يدعو لهم شاذة ولا فاذة. د دې شاذه او د فاذه صفت مقدر ده. لا يدعو لهم نسمة شاذة ولا نسمة فاذة. شاذه هغه ته وی چې د وخت نه ځان لوي. فاز اغی ته وی چې د لخر نه پاتشي. ٹھیک شو کنه. نه پر خود دوی لپاره یو نفس شاذا ځان لکلون کې ولا فازتن نه پاتې کیدون کې د لخر نه. ودی فرق وشي. یو خدای چې د وخت نه تاسو مرګره کیږي نه. یو دار چې لخر والو سره لې نشي نو پاتې شي ته نستړي شي. الا تبع مگر دې ور پسې شو یضرب ابي سيفي وهب خپل توري. فقال مصاب کرام فرمایل ما اجزاء منا اليوم احد كما اجزاء فلان. لازم ازکا ما جا منا اے بے پروا نکړو منګا نن راز احدن هیچا د کافرانو د حملونا کما اجزاء فلان لکه څنګه چې بے پروا کړو دی قزمان. بل مانکم ما اجزاء من اليوم اے کافی نشو د منګنا نن رز په کفایت کامل سره احد یو کس کما اجزاء فلان لکه چې کافی ش منګ دی پارا فلان کې د جنگ نه په کفایت کامل سره. اوس په دې پوښوي لا چرته پوښ. یو محدث لیکلی دی و چې شیخ الهند محمود حسن دیوبندی چې کله به ما اجزا منا فلان
کما اجزا ما اجزا منا اليوم احد کما اجزا فلان دلته چې براغ نو خندید او بخندل اسی او بمسکید او بخندل نو مخکې بلاړ لیورد طالبانو ته تاسو کو چې موږ ته خو بخاری ډیر کړه ته چې دې ته راځنه ته او خاندې مخکې لاړ شي اسوای نه سو جدا وی اصل کې دې ته چې زرا شوا نو ما ته په مسلک حنفیت باندې سکون ملاو شي یاغه څنګه یو حدیث کې راځي چې لا تجزئ الصلاة بغیر الفاتحه او نو موږ معنا کوو چې نشي کافی کې دې موږ په کفایت کامله سره بغیر د فاتحه نه معنا فاتحه نه بغیر موږ کیږي او کامل نه کیږي شوافی موږ سره منینا او دې کې وسمانه کوي ما اجزا من اليوم لازمانه خدا جایز نه رسې کینا چې نه دې کافی شوی د موږ نن ورځ یو کس د جنگ نه لکه چې کافی شوی دې د موږ نفلان کې ځکه چې د نور صحابه کوم جنگ کړي دي ایغه جنگ پرې خنه دي چې موږ چې دوی جنگ نه دی کړي او دې زمونږ په ځای په جنگ کې زمونږ طرف نه کافی شو جنگ خو دې صحابوم کړي دي دې سړیوم کړي دي او دې سړی جنگ کامل کړي دي په اعتبار د ظاهر سره انورم جنگ کړي دي نو موږ چې موږ کیږي بغیر د فاتحه نوم او کامل موږ سره د فاتحه نه کیږي په شو کنه دا بزان له یاد کې ثواب مناظره کې وتعالى پکار راشي لا تجزئ صلاة الا بفاتحه نو معنا د تجزئون مراسدي کافی کېدل په کفایت کامله سره نه کافی کیږي موږ په کفایت کامل سره مگر په فاتحه سره لکه دل تراغه ما اجزا منا نه د کافی شوه په دې جنگ کې د زمنګنا نن رضی یو کس کما اجزا فلان لکه چې کافی شوه د مشرکین ته په کفایت کامله سره عثمانو جنگ ټول کړو خو دې له ټول زیات کمالی جنگ کړو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول اما خبردار چې انه دا سره چره من آل النفاق دغه منافق دی فقال رجل پاس دې یو سره چې نوم اکتم دی دا صحابي دی من القوم د صحابهونه انا صاحبو زمرګره کېګم د دې چې له پاد معلومولو د حالاتو زمرګره کېګم د دې له پاد معلومولو د حالاتو قال دی فخرج ماهو دا صحابي دی منافق سره راوته کلما وقف معه چې کله دا قزمان چې کوم دی او درېد نو دا صحابي به ور سره او درېد وایذا اسرا معه او چې دې په منډي واله نو دې صحابي به ور سره منډي ولې قال نو دا صحابي فجر الرجل نو زخمی شو دغه سړی چې نو می قزمان دی جرحا شدیدن په زخمی کېدو سخت سره فاستعجل الموت سمانه وکه نظر کوشش کو د ذره وستو د مرګ په ځان باندې مریاد شو فاستعجل الموت تلوارو په حاصلولو د مرګ فوضع سيفو بالارض کې خدا خپل تور په د ځمکه هغه مونډه لاس ته وذبابه بين صديه او کې خود هغه سوکه د توري په منځ د سینې کې ثم تحامل على سيفي بیازان راواچو په دې توري باندې انسان سور کا نو فقط على نفسه نو دې قزمان خپل ځان وجه فخرج الرجل رامنډ ک دقي سړي چونو میسو اختمو الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اشهد ذ گویکم چنک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پیغمبره نبی اسلام یو ما زاکا د سو جنت گوی کې قال الرجل الذي ذكرت قال دې سړي الرجل الذي ذكرت الرجل قال دې اکتموي الرجل الذي ذكرت هغه سړی چې تا اوس دغه ذکر کړو انفن انه من آل النار چې دې دوزخی دې فاعظم الناس ذلك
خلق دا خبر ډیره درنه وګڼله فقلت نمازر کې وی دوی ته انا لکم به زل پارستاسو راوړون کې ما خبر په داسې حال کې به چې په دې جختیدون کې ما فخرجت فی طلبی نزوتم دی په تلاش ثم جرح جرحا شدیدا سخت زخمی شو فاستعجل الموت دی کوشش کو په ځان باندې د مرګ را وستو زر فوزا نسل سیفی فی الارض کې خو دې موټای لاسه د توري پزمکا وذباب بین سجې سکا په میاں د سینې کې ثم تحمل علی بیا په ځان واړو فقط نفس سره ځان مرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې چې ان الرجل قانون داد چې یو سره له عمل جنہ عمل کې عمل د اهل جنت فيما يبدو للناس هر هغه حال کې چې ښکار کوي خلق ته يبدو للناس احکار کی خلق تا وهو من اهل النار قد كده دوزخی وی وان الرجل بشک سره لیعمل عمل اهل النار عمل کی عمل د ناریانو فيما يبدو للناس هغه چخکار کی خلق تا ومن اهل الجنه او دې کې مشکات تای انما الاعمال بالخواتیم معلوم شي چې بظاهر باندې دوکه کیږي بظاهر باندې نه دوکه کیږي اکثر خلق په ظاهر دوکشي تو بیا رسو کاری خرابي جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن مسيب ان ابا هريره قال شهدنا خيبر بس ګوره وکید عبد الجلیل دا حدیث ته وکید رسو په دی باندې روایتونه جمع کړي صرف دمره مسله یاد کا چې ابو هريره صحابي چه دی دیوی شهدنا خیبره منگا حاضر شو غزوه خیبر تا توجه کا دی حدیث تخا اصل خلق دی بخاری دیره گران دا واقعی گران دا خود سڑے سم پا غور سروی خو بیا خلاصی گی نا اس دیزه کی دا وقتی دا جدا خطا منلی دا خبر چی حضرتی ابا هریره کل مسلمان شو غزوه خیبر نرسو مسلمان شو غزوه خیبر کله شو په هجری 7 کې شو نو دې په ومه هجری کې د خیبر نرسو مسلمان شوی دی او دل تلاغه شهیدنا خیبره دې موږ خیبر ته حاضر شو دې خیبر کې ونه د بیا روایتونو کې راځي چې شهیدنا حنین پورې عاشقوله ټکه د کتاب بس سوتې ته تا کړل انو بعض سړی چې کتاب وګورځي په خوشاله اوس چې چا کتلی وایي ته یا سیدا خبره اوس بعض روایت مسلم کې راځي چې اصل روایت شهیدنا حنینن دی ابو هريره چې د حنین کې حاضر شو با لہذا دا شهیدنا خیبر دا کلمه د خیبر چې دا پر روایت ابي هريره کې بے ځای ده دا غیر مناسب ده امام بخاری تحقیق داده چې شهیدنا خیبر دا وهم نه دی دا جمله کلمه د خیبر په خپل ځای صحیح ده په دې باندې څه د ډېر روایتونو ذکر کې ډېر روایتونو ذکر کې بشمار روایتونو ذکر کې چې دا خیبر دی او کوم روایت چې شهیدنا حنینن په روایت ابو هريره کې راځي دا وهم دی او دا خطا دی اصل خیبر دی اوس چې خیبر شو اوس په دې کې دا سوال دی چې ابو هريره کو په خیبر حاضر شوی نو دی وی چې د شهیدنا نه مراد دانه دی چې ابو هريره خپل حضور ذکر کوي شهیدنا اے اصحابنا شهیدنا اے اصحابنا زمن صحابه زمن مرګري خیبر ته حاضر شو نو مراد ته شهادت د اصحاب د ابو هريره دی نه کې اے نه ابو هريره مشکل ختم شو یا سوزن مانتی یاد کا شهیدنا خیبر حضرت ابو هريره منګه حاضر شو خیبر تا لکه برستا شو اراد جنس من المسلمین مراد ته جنس ته مسلمانانو دي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لرجل ممن معه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو په حد یو سړی چې دغه قزمان دی او څه مکه تیر شه ممن دغه چانه معه چې چا سره نبی علیہ السلام سره ید الاسلام چې د دعوت اسلام کولا
اسلام اخکار کو مسلمان شوی نو منافقو هذا من النار دا فقال رسول الله مقوله دا فقال رسول الله هذا من آل النار چاتلو لرجل ممن معه يد الاسلام فلما حضر القتال ہر کچھ حاضر شو جنگ تا مقاتل یا القتال حاضر شو جنگ سمان چکل جنگ شروع شو مقاتل الرجل اشد القتال جنگو کو پدے میدان کے دے سڑی مضبوط جنگ حتی کثرت بالجراحتو تردی چپدے ما زخمون زیاد شو فقاد بعض الناس یرتابو قریبو چھ بعض خلق شکی شیوے پا وینا دا پیغمبر علیہ السلام یا نبی علیہ السلام خود دے دو رخی دے اخی دمر جنگونا کولا زخمی لیچم خوگا شو داسم از وینیم تی بیگو جنگونا دی اللہ اکبر اللہ دا معافی را وینی تی بیگی لاسماتی اخفایماتا بشی بکن خطی و جنگ کی صحابہ اکرام قریب ہو جی تردد کی واقع شیف پا کلام دا پیغمبر علیہ السلام چی حضرت دی دو زخی دی خودان سچی کر نفوجد الرجل علم الجراحت محسوس کو دی سڑی درد زخمونو فاہوا بیدی الى کنانتی دے اگد کر لاس اقبل مائل شپلاس اگد کر لاس اقبل الى کنانتی اقبل پیر کشتا اگر ستا دغیتا کسوڑی تا چکم کسی غشی پراتی فاستخرج منها اصومن وی وقل داگی نیو سوق غشی فنحر بها نفسو نو علالک پا دی سر زان اخپل فشتد رجال من مسلمین نو مندکرا اغا سڑو دا مسلمانانونا فقالو یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثکا تیشو کنا فشتد من یاد شوا مندکر صحابہ اکرام نبی علیہ السلام تا پا خوشحالے دیدی چی دا پیغمبر اسلام حق دا قول حقانیت دوی مفعولی دا وفوت تیک تو یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثکا اللہ ستا خبر رشتی نکڑا انتہر فلان کی سریزان علال کا فقتل نفس زان مڑکا فقال نبی علیہ السلام فرمائے قم پاس یا فلان اے فلان کیا ادا فلان سوک دے لا دل کی بین سطور آتے بلال دے یا عمر سے دے عبد الرحمن ابن عوف دے نو سو کوئی چی یا سو کوئی چی نا یا پکنے دا پکارا درے وارو طویلو زکا چی دا فوزیاتو کہ منڈک اعلانو کا نو سوک یمین تلا سوک یسار تلا سوک قدام تلا سوک خلق تا اور اعلانو کا از سن اعلانو کا اللہ ادخل الجنت اللہ مؤمنون اے ہرگز نہ داخلی جنت تا مگر لک مسلمان مواحد ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر اللہ پاک کلا کلا تائید دا خپل دین کی پا بیان دا رجل فاجر او پا کار دا رجل فاجر سرا کلا فاجر را مخیشی او دا دین حماد شروع کی دیر معلوم شو علماء کرام چی خطر خو پکار دا کنا دا پکارا اس دی حدیث کی اشکال دے کہ دا اقا سڑے دے کے بل دے حدیث اول حدیث ثانی کی واقع یو سوید دا کے دا بل دا بازوی چی دا واقع دا بل دا زکر آل تک راغلو چی زانی پتوری سور کرو حضرت دیو چی زانی پتیر علال کرو نوی دے خوزان علال کرو اگا پتوری سورو جدا جدا دی و محققین رائے دادا چی دا دوارا حدیثونو کی دا یو سری ذکر دے او تطبیق دا دے چاولے دا شراو وقل باقی زان علالو زان غصو نو غسم نشو نو پتوری زان سور کا نو سشکال ختم شو تیرکش نہیں رشراو اکل زان پی غصاو خو غصیدن نا نو پتوری زان سور کا او چونکہ ما در تا خبر کرے وا چی دا سو کوئی چابو رخو نو زنگر شید خیبارا او دا مسلم رائیوم داوا چی دا حنین دے او دے پاجے کوئی چی کم روایت کے حنین ذکر اگا وہم دے اس امام بخاری چکلا محدثین وہی کنا کہ جب امام بخاری اپنی بات کو منواتا ہے خوشی کنا چکل امام بخاری اخفل خبر مناوی کنا بیا باغیباً دلائل ذکر کی یہ دیکھو اس وقت وقت کی دا
چې روایت ابي هريره کې خیبر دی په دې سو روایتونه دي و شمارا وتابعه معمر عن الزهري رحمه الله. دا روایت د ابو هريره سیبنا سوق نقل کوي مولانا صاحبہ یعنی شعیب اخبرنا شعیب عن الزهري نو تابعه موافقت کړی دی د شعیب معمر ابن راشد د زهرینا. وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب او شبيب دی د یونسنا او روایت ابن شهاب چې اخبرني ابن المسيب زه خبر کړی ما ابن مسيب چې سعید تابعی دی و عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ان ابا هريره قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خیبر. امام بخاری باندې پوښتنه کوي خیبر باندې بزور ذکر لګي چې دې پاکي دې دلایل ذکر کړه. یا شعیب موافقت کوي معمر او د معمر موافقت کوي شبیب د یونس نا او ابن شهاب نا او ابن شهاب وی چې مصیب سید راتویل دی عبدالرحمن ویل دی چې ابو هريره ویل شهیدنا خیبر. نو معنا دا شو چې د شعیب نه ارشوی نو شبیب نه څنګه ارشلو چې شبیب نه ارشوی نو معمر نه څنګه ارشو ما چان ایر نه دی او دا شهادت ته خیبر ونه نو بیا ورپسې راشه. وقال ابن المبارك او دارنګ عبد الله مبارک وی عن یونس عن الزهري عن سعید. او دلته کې دا زهري نقل کوي د سعید نه. او سعید خو صحابي دی سعید دا سعید خو تابعی دی او ته ان النبي څنګه وی دا روایت مرسل دی لکه چې زهري د سعید نه نقل کوي سعید وی ان النبي صلی الله علیه وسلم. معلومه شو چې سعید خود مسیب زوی دی او مسیب صحابي دی په دې دا روایت شو مرسل شو مرسل تابعی حجت دی. بیا وی تابعو موافقت کړی دی د عبد الله ابن مبارک صالح عن الزهري. وقال زبيدي اخبرني الزهري ان عبد الرحمن ابن كعب اخبره ان عبيد الله ابن كعب قال اخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خیبر. وځو کنه په خبر کړم هغه چا چې حضرت سره او حاضر غزوه خیبر تا. قال زهري واخبرني عبد الله ابن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی صحابه او د تابعین مجموعه روایت موجود ده چې ابو هريره ذکر کړی چې شهیدنا خیبر. دا بنو چې ابو هريره شهید خیبر لا تقل ابو هريره شهید خیبر قل قال ابو هريره شهیدنا خیبر. یعنی قد ذکر ابو هريره ایک کلمت خیبر لا کلمت حنین. وإن كنت تقول أن أبا هريرة أسلم بعد خيبر فنقول شهدنا مراد أبي هريرة جنس المسلمين لا ذات أبي هريرة. فهمتم أيها الإخوان المكرمون؟ چلا ما كده. وفي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن ناس من أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال لما أعزى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال دي لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خیبر هر کله قصد کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مقام خیبر او قال یا لما توجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله روان شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیبر تا اشرف الناس على واد اخذ الخلق په یو درې باندې امیر سے به پوښوي نه لا کلا ګیره بس پینی ګاله او دې حدیث کې راغی چې د ابو موسی الاشعری وی چې کله پیغمبر خیبر لته نو خلق په وادي او قتل. دین دا معلومه شو چې ابو موسی الاشعری په سفر دا غزوه خیبر کې نبی علیہ السلام سره شریک وو حالانکه دې شریک نو دغه په حبشو کې او حبش یمن کې وو بیا دې ال راغل د چې خیبر فتح شوی دی. جاو ګره صفه راوړوا صفه 607 مینس کې ګره حدثني محمد ابن علا ته ګره یاس دیخوا صفه 607
حدث محمد علا قال بلغنا مخرج النبي صلی الله علیه وسلم ونحن بالیمن من ته پته ولې چې نبی رسول خیبر ته تللی دی او موږ په یمن کې وو فخرجنا مهاجرین الیه انا واخوان لی منګ وته هجرت ته انکی حضرت ته مدینه ته زما مرګری وانا اصغرهم از په ټولو کې وړ کېو ما ورته چې دوکر پرېګدا قدمنا جميعا منګرا لټول جعفر سے څخه فوافقنا النبي صلی الله علیه وسلم حين افتتح خیبر مګه ملاقات وکړه نبی علیہ السلام سره هغه وخت کې چې خیبر فتح شو مثلا شو عبد الوارث مثلا شو نو دې خوې چې منګه خواله چرالو نو خیبر فتح شو او موږ د پیغمبر علیہ السلام ملاقات کړې ده او دل تراغه لما غزا رسول الله خیبر او قال لما توجه رسول الله اشرف الناس على واد محدثین جواب کی طالب جانا چې دلته کې عبارت مقدر ده لما توجه رسول الله صلی الله علیه وسلم الى خیبر فحاصرها ففتحها فرجعنا الیه معنی بقى لما توجه رسول الى خیبر فحاصرها ففتحها فرجعنا الیه هر کا حضرت خیبر تلار دغه محاصره وکړه هغه فتح کړه غنیمتونه واغستل دغه موږ رسیدلو اوس خبره حال شو ته خبره اشرف الناس ولا واد خلق را وقتل په یو واد باندې فرفوا اصواتهم دوی چې او اوازونه چت کړل به تکبیر په تکبیر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله چې شروع کنه تکبیر الله اکبر اور الله اکبر اور چې تو کو یار اوس داسې وخرای شاعران را پاسی وای سبحان الله سبحان الله زور سے سبحان الله اور زور سے اور اج اتنا ہے تم ڈرتے ہو اے بخاری نے لکھا 605 بخاری ویلے 605 نبی ابھی چیرے نہ بولے اور شو کنا اور چا اللہ اکبر لا الہ الا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے اربوا علی انفسکم رحم وکید خدای بندگانو په خپل ځان باندې انکم لا تدون اسم ولا غائبا تاسو نه بلې تاسو ذات چې کون دی یا لری دی انکم تدعون سمیعا قریبا تاسو رحمت کوي او بلې اغزا چې د هر جناوریدون کې تاسو قریب دی او هو معکم هغه تاسو سره دی په اعتبار د علم قدرت سره اوس بعض خلک وایي چې تعویل ګوره حرام دی تعویل حرام دی نو چې حرام دی هو معکم الله تاسو سره دی او قران وایي ثم استوى على العرش قران هغه په عرش دی او پیغمبر چې تاسو سره دی ترب منو کې د پیغمبرو منو نه چې څوک تعویل نه منغی نه تاسو کوم کنه یار درب منو کې ستامه ته خو چې تعویل بنه کینو الله وی زبره ما پیغمبر چې محکوم تاسو سره دی بیا موږ چې تعویل وکړو چې کوم خلک تعویل خنه دي چې دا ځکه دا علم اسیون خلی کنه بیا التاویل تاویلان تاویل محمود و تاویل مذموم وای تعویل په دوه قسمه دی یو محمود دی یو مذموم دی نمګ مو یار چې محمود دی چې کوم ځکه نه کیالته محمود ته کرا چې چرته ضرورت نشته الته مضمون دی چرته ضرورت نشته الته مضمون دی و معکم په اعتبار علم قدرت سرا بس اتصال به تکیف به قیاس حسر رب الناس ربا جان ناس وانا خلف دابت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله والله بموسی زد نبی علیہ السلام صلی الله پس روانو ما فسمعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مان واوریدل وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله فقال نبی علیہ السلام یا عبد الله ابن قیس اے عبد الله ابن قیسا عبد الله داد ابو موسی نوم دی قلت ما لبیک یا رسول الله
الله نبی حاضرم نبی رسول الا دلک علی کلمت من کنز من کنوز الجنه آیا خبر درنکم تا ته یو کلمه چا خزانه ده د خزانو د جنتنا الک خزانو د جنت 100 میلیون ده تاسو سټیټ بانک کې دمره پته ده کنه چې سټیټ بانک کې دمره میلیون پراته دي د جنت په خزانو کې څومره میلیون دي پته یې نشته چې څنګه د جنت ته خزانو انحصار نشي کېده نو په لا حول باندې کم اجر او ثواب دی دغه انحصار نشي کېده او د لا حول ټولو کې خط ترجمه هغه د کم نحویر کړي را په خو به موږ چې نحویر په لا حول کې 15 ترجمه دي ا یو خسته ترجمه د نحویر چې د اتخذا لا حول عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله تاسم د خویل دي چې دا ستاقیده وي چې معصیت نه بچ کونکې او په طاعت قائم لرونکې بے درب نه بل څوک نشته بس خدا لوی خزانہ شو کنا لا حول ولا قوت الا بالله ایک تسبیح اس کا پڑھ لیا کرو اپنے مسجد سے جب آؤ یہاں تک تو 100 دفعہ ہو جائے گا گپ مت لگا تو سبحان اللہ پڑھ دیجیے قلت ما بلا یا رسول الله فداك بي وميزوا مور پلارتا نزار او قربان شي نبی صلی الله حول ولا قوه الا بالله شاب مولا قال حدثنا المسيح بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ذره في ساق سلمة فقال يا ابا مسلم بس حدثنا المكي بن ابراهيم ګور مولانا صاحب اد امام بخاری د بادشاہی زیونت سودی 22 مقامات کی په بخاری شریف کې چاہے کې د امام بخاری ثلاثیات ذکر کیږي او ثلاثیات سند عالی ته وایي امام بخاری او د نبی اسلام په منځ کې درې واسطه الله دالو یا خبره را او درې واسطه کله پینځوي کله شپږوي کله دینه سیواوي لیکن بعض داسې مقامات دي چې د امام بخاری او د نبی اسلام په منځ کې درې واسطې دي اکثر پکې ابراهیم مکی راځي مکی ابن ابراهیم راځي او خود خبره دا د طالب جانا چې ټول ثلاثیات په بخاری کې 22 دي 22 ثلاثیات دي او په دې 22 ثلاثیاتو کې په 20 ثلاثیاتو کې د امام بخاری استادان حنفیان دي د امام ابو حنیفه شاګردان دي صرف دې دو کې اختلاف دی واقعي کوم علما وي چې شاهد اسوي شاهد چې هغه دو هم حنفیان وي خدا 20 خو مشهور دي چې د امام بخاری استادان 20 حنفیان دي او چې کوم ځای کې د امام بخاری استاد مکی ابن ابراهیم راشي او د امام ابو حنیفه شاګرد امام بخاری فخر کوي چې دا زما ثلاثیات دي چې امام بخاری ته په دې فخر کوي چې دا ستاسو ثلاثیات دي زه په دې فخر کوم چې زما ابو حنیفه ثنائیات نه دي تنشو ثنائیات نشو زکه چې الکه کې مکی ابن ابراهیم د امام ابو حنیفه شاګرد شو معلومه شو چې دا د دې په نسبت درې واسطې شوې د امام ابو حنیفه یا یو شو یا دو شوې یا صحابی شو یا د تابعی شو امام ابو حنیفه عن تابعین عن صحابین عن رسول الله صلی الله علیه وسلم پوش احمد عن نقطه للقاری او خبرته بلو خیمه دا غیر مقلدین دي که مجلدین دي دوی په دې خبره پوهیږي نه چته روایت راشي وی هذا غریب و هذا ضعیف و هذا فلان کې وی امام ابو حنیفه روایت ضعیف راغسته الکه کې روایت ضعیف نه ده فرض محال کې چې ضعف راغل دی امام ابو حنیفه نه رست راغل دی من توخه چې امام ابو حنیفه نه بر ضعفی چې تعالی انعام درکما ته په پونه شي امام ابو حنیفه کو تابعین اخلی تابع صحابین اخلی دې کې راته ضعف وکړه کته خو ضعف راځي ناراضي وای شابه نقطه در تخیمه خو دې سړی دا شیخ دې کینی دې کې براشي خو زه خیر زه مجبور ذکر نقصه در تخیمه په دې زمانه کې داسې
حضرات ته چا بخاری پڑھاوی مسلم پڑھاوی احادیث پڑھاوی لیکن ابھی نو کی داغی په ځل کې څوک موحد ناس دي ان دبو چې دا رواج ضعیف دي چې پکې څوک دي الګ دی واسطه ته بنو ګور لګونه مخ کې ته واسطه ته ګورو کړه زه پوښتنه کې پوه نه شم نن دا خبره دې ته بنو ګورو کړه مخ ته بل شو لوبانه جړې ته وګزانه ته جړې ته جړ وګورا ویخ وګورا بنیاد وګورا بات سمجھ میں آ گئی ہے بخاری میں کتنی ثلاثیات ہیں 22 سے 20 میں امام بخاری کے استاد حنفی ہیں اللہ اکبر کہ فخر کے پر بخاری بانے فخر کو پر ابو حنیفہ بانے وہ ابو حنیفہ داد امام بخاری پر علم کے نسے دے نسے دغه جلی حروف کې راځي کوم ځای کې دا سم دي سوال لسم ثلاثیه ده سم دیالس مخ کې تیر شوي دا سوال لسم شو دالته متن راځي شل روان دلته ثلاثیات حدثنا مکی بن ابراهيم یو قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد دوا قال يزيد بن ابي عبيد رايت اثر ضربه في ساق سلمان سبحان اللہ سبحان اللہ فی ساق سلمہ اے دا سلمہ ابن الاقوا رضی اللہ تعالیٰ پر پندے کے زخم ہو فقال خلقو یا با سلمہ ماضی ضربہ یا با سلمہ داری کنیت تے یا با مسلم ماضی ضربہ تاس گزار دے قال حاضی ضربتن اصابتا یوم خیبر الک دا یو گزار دی چې دا کافر د لاس په خیبر کې رسیدلې دی فقال الناس اصيب سلمى خلق چیرې کې چې سلمى زخمی شو بعد روایت اصيب سلمى یعنی مرشد سلمى دې زخم نه خو بچ نشي بچ نشي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم زرال النبي عليه السلام سخا فنفس فی 3 نفسات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم واچو پزما پدې زخم باندې 3 ځله دم فمشتکیتها حتا سا دم نرستو مشتکیتها بیا ما چری شکوه د درد محسوس کولو نه ذکر حتا سا تر دې ټیمه پوری دا حتا د عطف دی غایا نه دا اکلت سمکت حتی راسا حتی ساعت ترقص پوری بیا درد نبی محسوس شوه فثبت من هذا الحدیث اے حدیث البخاری کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفسو حضرت با پا زخمنو دم اچھو سو که دم نشتے دتے کون ایت بخاری نسو خبر دی بعد خلقی که دم نشتے دے شوف سری سنت جوړي اي بخاري نه څه خبر دي سوال سم ثلاثيه د بخاري په دې ثابت شو او صفم د 605 دا بتانه چرته نه یریږي 600 دا 605 نو 5 خدان صاحب دې خیر سره مخ کې دا قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابو حازم عن ابي سعد عن سعد قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم اے عبد الجلیل داغه حدیث ته کوم تا مخ کې ویلې او چې تاوی کنه کوم ځای تاسو سبق شروع کړ اقل دی وایا عن سالم بن سعد التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه مخامخ شو پیغمبر اسلام اور مشرکان د یهودو د خیبر په بعضو د جنگونو نه چې خیبر دی فقتلوا دوی په خپل منځ کې قتال او جنگیدل فمال كل قوم الى عسكرهم مایل شهر یو ډل خپل فوجي چاونه تا خپل ماسکر تا فوجي زینو تا وفي المسلمين رجل فمسلمانانو کې یو سړی چې نومه قزمانو پوښی کنه دای په کار د دې خلق فرمانو لا يدل المشركين شهادة ولا فاضا الا تبع فضربا بسيفه نو دې باغ اونیو په او به وغه په توري سره
فقیل یا رسول الله ما اجزا احدهم ما اجزا فلان کافی نشه د مسلمانانو ته د جنگنا په کفایت کامله سره چې څومره کافی شو هغه قزمان. فقال نبی اسلام انه من آل النار. الله دې خود زخیان نه دي. فقالوا اينا من آل الجنه ان كان هذا من آل النار کہ دا دمرا محنت کشف جنگ کې دوزخی دي بیا په من کې کوم یو جنتی دي تردد راغی نه الله داسري. فقال جن القوم یو سړي وی چاغن می اکتم دي لاتبعنه زبخام قدري لاتبعنه زبخام دي پس کېګم فاذا اسرا وابتا كنت ماو کې منډوي اکروزي زبو سره کېګم حتی جرحا تردی چی دی زخمی شد فستاج الموتا زری اوغست پزان مانی مرگ فوزان نصاب سیفی بالارض آموٹے کی خدا پزمکا و زبابو پی نسجی سمت عامل علی بیزان پی سور کو فقتل نفسو فجار رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اشہد انک رسول اللہ زگوئیکم چتد اللہ رسول برحقیم. حضرت وما ذاکا دا سوجدا فخبرو ان رجل عمل بعمل جنہ یو سره عمل کې په عمل جنتیانو فيما يبدو للناس هغه اعمال چې خلق ته ښکار کیږي وانه لمن آل النار ويعمل بعمل النار فيما يبدو الناس وهو من آل الجنه من دکشابه سند من دکشابه. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد ابن ربيعه عن ابي عمران قال نظر انس الى الناس يوم الجمعه. نظر انس الى الناس يوم الجمعه. انس رضی اللہ تعالی پر د جمعه بعض خلق ولیدل فرات یالستن ویلیدلې پسرونو د دوی رمبالونا ٹھیک شو و یو روایت فرات یالستن ویلیدل د دوی لپاسا صادرونا پسرونو د دوی صادرونا. بعض روایت کې تیالسا رمبالون په معنی دي او بعض محدثین لیکي تیالسا ایردا صادرنا. فقال انس كانهم الساعه يهود خيبر. و داخله داس اخکاری په دې ټیم کې لکه د خیبر يهودان. الله اکبر. اوس بس کې تعریف جانا وچ خلق خلیدل په سرونی رمبالونه چولو انو دی وچو داخل خدا سخکاری په دې ټیم کې لکه د خیبر يهوديان چي د په دې باندې باس دې چې آیا دا تیال سب سر اچول دا مکروه دي کې غیر مکروه دي توګه مکروه نه دي مکروه نه دي مکروه نه دي او چونکی ای وخت کې ای چولو حالت انس هغه کیفیت ولا فخر ونګا خو مکروه نه دي. عمدۃ القاری په دې پسې لګیدل چې مکروه نه وي بیا حضرت انس داولی چې کانه مصات یهود خیبره گویا کې دوی دا څخه لکه د خیبر یهودیان بیا یې نسبت څنګه ورکاو بیا په دې بعد دارمل خټول موږ په سرونه واستو یا چولې دي بیا به سکو نو پر دې حاشیه او جمله لیکلې ده چې را دارمبارونه زیر رنگ یو او پای وخت زیر رنگ دا شعار د يهودو برستا شو بیا وګوره لیکلې صفر زیر رنگ یو اومده لیکي چې دا تور ساده دا تور صادره او پای وخت دا تور صادر استعمال دا د يهودو شعار لکه اوس دی وخت دا تور لباس اکثر د شیعو شعار دی د په دې اعتبار سره لکه د تور لباس نه ځان بچ ساتل پکار دي خصوصا په دې محرم کې چلو حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا ګورا سلمان نقل کی چې کان علی ګورا حاصل دا اوتری حدیث یو بل پسې را روان دي د علی سے په باره کې حضرت علی سے سوجدنا
غزوه خیبر کې رسو پاتې شو صحابه لار نبی علیہ السلام دې رسو پاتې شو دی وی اوه ز علی او رسو پاتې شوم دیم ځان رسول الله کوشش وکړ په دغه وخت کې آشوب چشم پیژنې سترګې خوږې شوی اپ په خوا بسترګې خوږې دی خلکو د سور رنګ اچو دا سترګې بیا وب کوي نو وب کې ترنا دې سفر سره نشو کوله آشوب چشم ورته سترګې خوږې شوی ډیرانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه توي چې زبا دا جنډه سبا یو داسې لپلاس ور کومه چې الله به دې پلاس خیبر فتح کړي نو نن وی نن نو سبا به فتح کیږي نه نو سبا سار وختي علي سے رسیدل بیا نو صحابه کرام په خپل منځ کې باسونه کول یو موږ له برا کوي بلې مانګ له برا کوي بلې موږ له برا کوي چې سار شو نبی علیہ السلام اے علی کته وي علی سے جیتا داسې ما چاوی علی سے خودل ته خستر کې خوږي بیا واز ورته کوي کنه نو علی سے چراغ نبی علیہ السلام دم واچو لعاب پسترګو سترګ یکدم ټیک ټاک علی سے ته ها دا جنډا واخلا او مخکې شو علی سے له جنډا په لاس ورکړه او علی سے و جنگي دا او بیا فتح ملاو شو ها زو به بیا اشعار دي کې اشعار دي مسلم اشعار بیا راته مو اوس مې زین تراله چې بیا سبا نه راته یاد ده بیان اوس وخت کم دی یاد داسې مصیبت ده تخلف عن النبي صلی الله علیه وسلم صبح شو د نبی اسلام نه په خیبر کې وکانا رمیدن حضرت علی په دی وخت رمیدو رمید معنی آشوب چشمو څنګه خوږي شوی فقالو فرمایا پس کې انا اتخلف عن النبي صلی الله علیه وسلم و استفهام کوي ایسر سو پاتې کېږم د پیغمبر اسلام نه معنی ازبر سو پاتې کېږم زه نه پاتې کېږم روان شو فلا يقبي د ورسول نبی اسلام ته فلما بتنا الليله هر کله موږ تیر کړشپا التي فتحت هغه شپه چې دغه په صباح خیبر فتح شو کوم شپه نن اتوار دی نن څه دی نن منګل دی انو لکه نن د فتح کیږي نو بیگانه شپه چې تیر شي حاجی فقال حضرت لؤتی ان رایا زبور کومر جنډا غدن سبا یا فرما چې لا یاخذن رايه غدن خامخوا بکری دا جنډا سبا رجل یو سره يحب الله ورسوله چې الله ورسمنه کوي يحبه الله ورسوله چې الله خوخی رسول الله خوخی تیشوا یفتو علیه او دغی پلاس بالله خیبر فتح کوي فنحن نرجوها منګه ټول دغه امید کو فقیل هذا علیون سار وختي چاوي چې د علی دې فاتاو حضرت جنډا ورکړه ففتح علی سیشو خبر په بل پانه واره شابه زر ټیم ختم دی اخبر سالم بن سعد خبر سالم بن سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوم خیبر نبی رسول الله په غزوه خیبر کې لئوتی الناظرات غدن زبر کوم دا جنډه سبا یو سړی تا یفتح الله علی دې چې الله په فتح راولي د خیبر په لاس دغه يحب الله ورسوله چې دې الله او رسول سره مینا کوي او يحبه الله ورسوله او الله او رسولم دې سره مینا کوي حاضر فبات الناس شپت رکه خلقو یدکون لیلتهم باس مباسی کولی دې تیر شوي شپې باندې چې ايهم یوتاها چې کوم یو تبور کولی کی دا جنډا ولما اصبح الناس سباق اتو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم یرجونا سار وخت روان شو نبی علیہ السلام څخه هر یو داته ما کول چې مال جنډه ملاویږي پوښوي ايوتاها فقال نبی اسلام اين علي ابن ابي طالب علي چرته ده فقال هو يا رسول الله يشتكي عينه لا سيد استرګي خوږي قال فارسلوا اليه ارسلوهم دے او ارسلوهم دے مانا قال راوی ہوئے نبی علیہ السلام فارسلوا الیہ او لے گئے تاسو یو سڑے علی پسی بلما فارسلوا الیہ
صحابه یو سره علی پسولېګا ارسلو شنو کلام د نبی شو ار حضرت اولېګا سره دې پسې نو فارسلو صحابه سره اولېګا فوتیا دیر آویسته چه فابسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیه نبی علیہ السلام تکانی تکڑی دا لغوان مدنم پورا تکانی ودعالو او دعای ولو وقتا فبرعا نو پیغم اللہ پا فضل و کرم سر علی جوڑ شا حتی کعلم یکن بی وجعن دا سشر لکا چه پدی چرتا درد نور آگلے فاتا و رایتا جنڈے ولا ورکا فقال علی یا رسول اللہ علی اقاتل حتی یکونو مثلنا علی سبی اقاتل جنگ شروع کم دوی سرا تردی چه زمون پشان شی یعنی تردی چه مسلمانان شی یعنی غایت جنگ اسلام در آلی خیبر دی تقوز گاو کنا یعنی تر آلی پوری با جنگی گم چه سو مسلمانان شیوی نی نبی علیہ السلامی انفوز علا رسلک زا پا دم دم زا پا حوصلی زا حتی تنزل بساحتیم تردی چه تو دوی پا سین کشی دوی پا کلی پا محلہ کشی سمدوهم الاسلام بیراو بل اسلام تا اول وقت اسلام قبول کرے واخبرهم بما يجب عليه من حق الله او خبر کدوی لرا پا اغا حقوق واجبو چه پا دوی واجب دی دا اللہ دا حقوقنا لکا مزد روجہ دا حج دے زکاة دے فواللہ زماد پاللہ قسمی لأن یهدی اللہ بک رجل واحدا کہ اللہ استا پوجی ہدایت ورکی یو کستا ددوینا خیر لک من ان یکون لک حمر النعام دا غور دل پارد تالرا پدی دی چشی تاسقا حمر النعام اغا تکسر ساوری چاگه تا اخان ہوئی او دارب محمود شے اغا تکسر سو اخان او حاشی او ناشنا جمله لیکل دا چې حمر النعام چې تا ته تکسر اخان د دنیا ملاو شي یعنی ټول دنیا او بیا ته خیرات کې ته یو سړی په مسلمانې دو طالب دمر اجر ملاو شي کې ټول دنیا مال تاسو خراج ته خیرات کې باقي دمر اجر نه ملاويږي لکه چې په یو طالب ملاو شي دا خبره ده ما زه په سبق نه نشم ویلای، خو دې چوتي شو منه